نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد. دا زمونږ دریم درس دی په دې کې چې هغه کلمات د اقامتو دا به دوه کرته ویلی کېږي. نو موږ به دې کتابونه پیش کول. دا زموږ سره سنن دارقطني دی، په دې کې جلد اول او صفحه 194 ده. په دې باندې د هغه آثار د بعضې صحابه کرامو نه ذکر کوي او بعضې مرفوع روایت ذکر کوي. دی وایي فرمایي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن بلالا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى. عون بن أبي جحيفة فرمایي د خپل پلار روایت کوي چې بلال رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاة والسلام ته اذان ورکولو. په دې اذان کې به دوه کارې دا کلمه ویله او اقامت به ورته کولو. دا اقامت به هم چې کوم دی په دې کې به دا کلمات دوه کاره ته ویلو. قال ابو عون د دې مثنى مثنى معنا ده بصوتین صوتین، یعنی په دوه اوازونو سره به ویستل، یو سا سره به یو کلمه ویله. واقامه مثل ذلك، او اقامت به هم دقسې کولو. نو دا هم د دې خبرې دپاره تایید کوي دا حدیثو چې اقامت دا په شان د اذان دی، دا په شان د اذان ویل کېږي. او دا د بلال رضی الله تعالی عنه دا عمل چې کوم دی بیا امام طحاوي په شرح معانی الاثار کې نقل کوي چې د بلال رضی الله عنه اذان او اقامت هم دقسې وو چې دوه پیرې به دا کلمات ویلو حتی ماته، تر دې چې د مبارکه د دنیا نه رخصت شو. د دنیا د رخصتۍ ټیمه پورې د اذان او اقامت داسې وو لکه څنګه چې موږ اوس کوو، یعنی دوه کارته به اذان او اقامت کولو. بل اثر راوړی عن ابراهیم عن الاسود، ابراهیم صاحب د اسود نه نقل کوي ان بلالا کان یثني الاذان، بلال رضی الله عنه دوه کرته په اذان کې دا کلمات ویله. ویثني الاقامت، او په اقامت کې به هم دوه کرته ویلو. فانه کان یبدأ بالتکبیر ويختم بالتکبیر، په الله اکبر الله اکبر باندې اذان او اقامت شروع کولو، په الله اکبر الله اکبر به ختماوه. او دغه رنګ موږ هم کوو. دغه رنګ بل اثر راوړی دی عن ابراهيم عن الاسود عن بلال قال كان اذانه اقامته مرتين اقامت او اذان دغه مرتين د کلمات په کې دوه کرته ویلو. او دغه رنګ چې کوم د بل اثر راوړی د ابراهيم په حواله باندې عن بلال مثله، دقه شان روایت ته کم چې مخکې تیر شولو. لہذا چې دا خبره د دینه د نور په شان ثابته شوله چې کلمات د اقامت دا به دوه کرته ویل کېږي. خلک چې هغه بالکل دې له اعتبار نه ورکوي او بالکل دا بلا دلیله ګڼي، دا قول د هغې باطل دی او انشاءالله باطل به ترې نه داسې ثابتېږي. بل کتاب د زما په لاس کې سنن دارمي جلد نمبر 1 د دې صفحه ده 291 باب دی چې باب الترجیع فی الاذان. نو په دې کې حدیث راوړی دی، اوږد حدیث دی. دقه د ابا محذوره روایت دی چې نبی علیه السلام ورته اذان ښودلی نو څنګه ورته ښودلی دی؟ دغه اذان کلمات ورته ښودلي دي. بیا ورته اقامت ښودلی، فرمایي والاقامة مثنى مثنى، او اقامت ورته هم څنګه ښودلی دی چې دا کلمات به پکې دوه کرته وي. دا روایت چا نقل کړی دی؟ نو دا روایت راوړی دی امام داود په کتاب الصلات کې مخکې تیر شه، او دغه امام ترمذي راوړی په کتاب الصلات کې مخکې تیر شه، دغه امام نسائی راوړی په کتاب الاذان کې مخکې تیر شه، او دغه رنګي ابن ماجه ذکر کړی دی په کتاب الاذان باب الترجیع فی الاذان، په ترجیع فی الاذان کې رقم د حدیث ته 708. نو دوی ټولو دغه حدیث پاک ذکر کړی دی. بل روایت په دغه سنن دارمی صفحه 292 کې ذکر کوي او دغه مذکوره باب دی. محذوره ځانه دغه حدیث دی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خو 19 کلمه 19 کلمې، اقامت او توخذ 17 کلمه، چې دا بسوي 19 کلمات. باندې 19 کلمات په دات کله جوړیږي چې د اقامت کلمات دوه کرته ویل شي، دا بیا 19 کلمات د دې نه جوړ کړی شي. دغه رنګي ما سره بل کتاب دی فتح القدیر علامه ابن الهمام، او د دې جلد 1 کتاب الصلات ته او باب الاذان کی ذکر کئی په صفحه 247 باندې د فرمای وروى ابن ابي شيبه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى بسند ابن ابي شيبه عبد الرحمن بن ليلى راوړی دی په سند سره قال في الامام ویلی دی په کتاب الامام کې چې رجاله رجال صحیحین. د عبد الرحمن بن ليلى
دا کم حدیث چې دی د دې د رجال دا رجال چا دي دا د صحیحینو دي هغه امام ترمذي چې په جرح کړی و کم مخکې چې تیر شوی ما تاسو ته د نور محدثینو په حواله باندې تصحیح راشي ګوره حافظ ابن الهمام چې دا یو لوی عالم دی د احنافو ډېر زبردست مجتهد عالم دی دی فرمایي چې دغه حدیث د عبدالرحمن ابن ابي ليلى د په داسې سند سره راوړی چې په سند کې ټول راویان د بخاري او د مسلم دي بخاري او د مسلم دي هغه روایت راوړی قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم که یو څوک جرح وکړي لکه په دې باندې جرح بعض محدثینو کړي چې ټکي ټکي راغله چې اصحاب محمد یعنی نبی رسول صحابه نقل کړي صحابي به کې معلوم نه دی چې کم صحابي دي جواب دا چې اصحاب د نبی اسلام مبارک ټول عدول دي په دې کې چې کم دی غا جهالت د اسم دا ضرر نه ور کوي لکه دا جواب نصب الرای کې علامه زیلی کړی دی حاجی وقتی فرمای أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران فقام على حائط فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى مخکې تیر شو چې سړی په خوب کې ور راغی راته دوه څادرې په پرتې وشنې اقامت هم چې اذان یې ورته وکړم دوه کلمې پکې ویلو اقامت یې وکړو پای کې هم چې کوم دوه کلمې پکې ویلو او بیا په ابن ماجه کې وایي دی قال يعني ابا محظورتها علمني الاذان 19 كلمه نبی اسلام راته چې کوم د کلمات د اذان خودل 19 او بیا ذکر کړی دي او بیا چې کوم د فرمای اقامت ورته وکړو 17 کلمه دا شوله فتح القدیر علامه ابن الهمام دغه رنګي ما سره بل کتاب دی هغه کتاب عمدة القاری شرح صحیح البخاری علامه عینی رحمت الله علیه صفحه نمبر 5 او دا مخکې کم فتح القدیر په حواله باندې کم حواله می ویلي او دا کم احادیث دقه پوره تفصیل بلکې دین په خط تفصیل سره علامه عینی رحمت الله علیه فال بنايه شرح الهدایه کې ذکر کړي او هغه څومره جوابونه چي دي جرح او غیل تکړي دي خو هغه کتاب ماروانه غستو اکتفا مې په فتح القدیر وکړه دا درس نه وګړي او دا غي په ځای مې عمدة القاری شرح د صحیح بخاری د علامه عینی راوغستله د دې جیل می ویل جیل 5 او صفحه چې کومه ده 151 دی وی قلتو روال بهقی فی سننه الكبیر امام بهقی په خپل سنن الكبیر کې ذکر کړی چې توس هغه ولوم کتاب مناغسته ده من حديث ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه دغه مذکوره حدیث ته کنه د عبد الله بن زید بن عبد ربه والا دا حدیث سنن الكبرى کې امام بهقی ذکر کړي و ابو عوانه فی صحیحه امام ابو عوانه په خپل صحیح ابو عوانه کې ذکر کړي من حدیث شعبی د حدیث د شعبی نه او په دې حدیث د شعبی باندې وجره محدثینو بازو دا کړی دا لکه دا په دغه سنن درقطنی والا کړی دا چې دا حدیث د شعبی دا مرسل دی به دغه جواب کوي او لفظ دغه حدیث وای دا چې اذن مثنى واقام مثنى دا اذان کو دوه پیری کلمات به کې دوه ویل او اقامت وکړه کلمات به کې دوه ویل دی وی حدیث ابي محذورتا عند الترمذي مصححا ما درته مخ کې ویل چې حدیث ته ابو محذوره پنځ د امام ترمذي باندې صحیح دی علمه الاذان مثنى مثنى والاقامه مثنى مثنى او بل الباس به کې چې د نبی سم اذان کلمات دوه وکړه خودل او د اقامت ته کلمات ته دوه خودل او حدیث ته ابي جحيفه دا می تاسو ته مخ کې ذکر کو چې ان بلال رضی الله عنه كان يؤذن مثنى مثنى دا چې به ویل چې اذان به دوه کړي دا کلمات پکې دا روایت کړه امام طحاوی من حدیث وکیع عن ابراهيم ان اسماعيل عن مجمع ابن حارثة عن عبيد مولى سلمى الاكوع كان يثني الاذان والاقامه سلمى بن الاكوع د اذان کلمات په دوه کړه ویلو د اقامت کلمات په هم دوه کړه ویلو او بیا بل روایت راوړل د حماد بن ابراهيم چې دی فرمای کان ثوبان رضی الله تعالی عنہ یؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى اذان بهم دوه کړه کلمات پکې ویلو اقامت کې بهم دوه کړه ویلو دا ثوبان صحابي دی دا بل سر شو به بل چې کوم دی راوړل عن مجاهده عن مجاهد قال في الاقامه مره انما شيء احدثه المرا امام مجاهد فرمای وای دا په اقامت کې چې څوک یو کړه د کلمات وای دا د یو شی دی چې دا عمره د بنو امیه رایج کړی دی دا غوی رایج کړی دی مخکې دا نو وان الاصل التثنیه او اصل په اقامت کې خوغه دوه کلماتو قلت نو امام عینی فخفلوی زما خبره وای دا چې وقد ظهر لك بهذا الدلائل واستاده پر دا خبره ظاهره شوله اوس د جواب کوي د امام نووي خبره د امام نووي په شرح د مسلم کې ویل دي چې د امام منیفه دا کوم قول چې دی چې اذان
او اقامت به یو شان ته، یعنی اقامت کلمات په دوه کرته دا مذهب شاذ دی. دا امام نووي الته ویلي دي. دیو ځای جواب کوي وای زه وایم وای تا ته په دې دومره دلایل باندې ښکارا شوله لکه دا چې ما څومره تاسو ذکر کړل چې ان قول النووي فی شرح مسلمین، چې قول امام نووي په شرح مسلم کې چې هغه دا وایي چې امام بنیفه ویلي دي چې الاقامه 17 کلمه وهذا المذهب شاذ، او دې ته مذهب شاذ ویلي دی. وایي قول واهن، داسې واهي قول یې کړی دی، ولا یلتفت الیه، دې ته به هېڅ التفات هېڅ نظر نشي کولی، دا قول امام نووي دا صحیح نه دی. وکیف یکون شاذا، او د امام بنیفه رحمة الله قول به څنګه شاذ شي مع وجود هذه الاحاديث والاخبار الصحيحه، سره د دومره لوی احادیث او د اخبارو صحیحونه. ګورئ احادیث تم صحیح ویله او د اخبارو ته کم چې دغه د صحابانو نقل شوي تابعین دي تم صحیح ویله. دومره د امام بنیفه دلایل دي چې هم سره د احادیثونو صحیح حدیث ور سره دی خبره باندې، هم سره د آثار او اخبارونو ور سره دي. نو بیا د امام بنیفه رحمة الله قول څنګه شاذ شي؟ بده کو سره څومره صحابه او تابعین ملګري دي. فین قالو کچرته دی و چې حدیث ته محظوره لا یوازې حدیث انس، دا د دې زمانه د بعضی خلک هم وایي ته کتاب صحیح حدیث ته پیش کې خو د بل کتاب پیش کې دوی په بخاری کې وخای، بخاری کې خو نشته دی. دغه حدیث د انس رضی الله عنه په بخاری کې دی. نو کوئی څوک دسی وایي چې حدیث د ابو محظورات چې بکم کې دا ثابتېږي چې از کلمات د اقامت ولستی او کلمات د اقامت دوه کرته ویل شي، دا حدیث د ابو محظورات دی. نو که څوک وایي چې حدیث د ابو محظورات د حدیث د انس سره برابر نه دی، ځکه حدیث د انس کې خدا دی چې اذان په دوه کرته ویل کیږي او اقامت کې چې کوم د کلمات په یو کرتی. نو کله څوک د اعتراض وکړي چې دا هغه برابر نه دی من جهه واحده د یو جهتنا فضلا عن الجهات كلها، یو جهت کې سره مساوي نه سوا د چې په ټولو جهات کې سره برابر شي. مع ان جماعه من الحفاظ ذهبوا الى ان اللفظه في تثنيه الاقامه غير محفوظه، او سره د دینه چې ډېر جماعت ته حفاظ او محدثینو دا خبره کړې ده چې لفظ تثنیه یعنی تثنیه ټکه په اقامت کې راوړل دا غیر محفوظ دی. ثم رووا من طريق البخاري عن عبد الملك بن ابي محذورة انه سمع ابا محذورة يقول، او بل روایت هم راوړی بخاري دقه د ابا محذورنا چې نبی اسلام نو لیدلی یقول ان النبي صلی الله علیه وسلم امره ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه، چې د نبی اسلام امر کړو چې اقامت یو کرت وایا یو پر کلمه، اذان کې کوم دی کې دوه کرت وایا. دا اعتراضونه شو. قلنا امام عینی رحمة الله علیه جواب کوي قد ذکرنا ان ترمذی صححه، موږ دا خبره مخکې ذکر کړه چې دغه حدیث ته ابو معذوره دې ته څوک ضعیف وي او چیرې دا حدیث ته انس سره مساوي نه دی، نو دا خبره ټیک ځکه نه چې امام ترمذی دا غي صحیح ونه کړه. وکذب ابن خزیمه وابن حبان صحح هذه اللفظه، دا لفظ چې کوم د تسنید پکې نه دا خو ابن خزیمه دغه حدیث ته صحیح ویلی دي، ابن حبان دغه حدیث ته صحیح ویلی چې په کوم کې چې لفظ د تسنید ذکر شوی دی. په دې خبره باندې علما او طلبه پیږي، عوام رونه دې پمځان د په کولو کوشش وکړي. فین قالو کچرته بیا دی بلی اعتراض وکړي سلمنا ان هذه محفوظه، کوي دا سمونږ مونږ چې دا لفظ د تسنید کې محفوظ دی او حدیث ثابت دی، ولكن نقول من وجه انه منسوخ. دا بل ډله وایي چې دا حدیث منسوخ دی لأن اذان بلال هو اخر الاذان، ځکه بلال ځان هو اذان د اخر اذان. وو قلنا لا نسلم منسوخ، موږ دا نه منو چې حدیث او اذان د محظوره ولا چې کوم د منسوخ شي او د انس رضی الله عنه حدیث ولا ناسخ شي، لأن حدیث بلال انما كان اول ما شرع الاذان. تاسو مخکې ما چې حدیث د بلال رضی الله عنه چې کوم د انس رضی الله عنه پر روایت سره ذکر شوی دی دا اول دور د اسلام کما دل علیه حدیث انس، لکه حدیث د انس روایت دلالت کوي، او حدیث د ابو حمزه چې دی کان عام حنین، دا خو په کال د حنین باندې روایت کړی شوی دی. و بینهم مدته مدیده، او په مابین د حنین کې او په اول دور د اسلام کې خو ډېره لویه موده تېره شوې ده. نو د دې جواب نه دا معلومه شوه چې حدیث د انس رضی الله عنه منسوخ دی، نه حدیث د ابا محذوره. بهرحال بیا ډېر تفصیل کړی دی، خو انشاءالله دغه چې کوم دی کافي کېږي. دغه قدر